أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شپږمه سپاره د درېمه رکوع ده. 166 نمبر آیات مبارک ده سورة النساء کې. وړاندې آیتونو مبارکو کې د انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح دغه آیات مبارک نواله تر دې پورې الله رب العزت دنیا ته د مختلفو انبیاء کرامو درالېږلو تذکره وکړله. په ضمن د دې خبره کې چې د هغې آیات مبارک په ابتدا کې ذکر شوي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عادی ابن زید وی چې موږ ته دا خبره نه ده معلومه چې د موسی علیه السلام نه بعد هم الله تعالی بل چاته وحی را نازله کړې ده. نو تر دې ځای پورې رد ذکر شو په دغه خبره باندې چې څنګه نوح علیه السلام او د هغه نه بعد انبیاء کرامو ته الله رب العزت وحی را لېږلې وه، نو دغه شان نبی علیه السلام تا ته هم الله رب العزت وحی را لېږلې ده او ته حق پیغمبر یې. لیکن د دې باوجود بیا هم یو جماعت د اهل کتاب او د یهودیانو هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه انکار کوو. لکه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمائی دخل جماعت من اليهود على رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودیانو یو ډله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راله. چې کله راله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ډلې ته ووی والله انکم تعلمون انی رسول الله. نبی علیہ السلام د یهودیانو ته ووی چې په الله مې قسمی تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ چې زه د الله پیغمبر یم. نو د یهودیانو نبی علیہ السلام ته ووی فقالوا ما نعلم ذلک، موږ په دې خبره نه پوهیږو چې ته د الله پیغمبر یې، موږ دا خبره نه منو. یو قول تفسیر مظهری دا د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کړي، او دویم قول تفسیر مظهری د امام بغوی رحمه الله په حواله سره ذکر کړی چې د مکې مکرمې رئیسانو سردارانو رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او نبی علیہ السلام ته وی چې اے محمد علیہ السلام زمونږ نه دا یهودیان دا پوښتنه کوي ستا د نبوت په باره کې او ستا د صفت په باره کې، نو دې رؤوسا د مکې دا خیال وکړو چې یعنې دا اهلی کتاب دا پیغمبر نه ګڼي. الله تعالی دا آیات مبارک د هغې په رد کې نازل کو، او نبی علیہ السلام ته پکې یو عظیمه تسلی ده چې د دې ټولو دلایلو باوجود د اهلی کتاب ستا د نبوت نه انکار کوي، نو د هغې په انکار باندې ستا نبوت ته څه نقصان نه رسي. ځکه دغه یهودو نه ډېر لوی شهادت او ګواهي ستا د نبوت هغه موجود ده چې هغه ګواهي په خپله د الله رب العزت ده، او هغه ګواهي ستا د نبوت چې ده د الله تعالی د هغې مقدس مخلوق ده، پاک مخلوق د فرشتو ده. نو د فرشتو ګواهي او دغه شان د الله رب العزت ګواهي ستا د نبوت دپاره کافي ده. که د مکې مکرمې رؤوسا او یا دغه شان یهودیان ستا د نبوت نه انکار کوي، نو ستا نبوت ته په دې باندې هیڅ نقصان نشته دی، بلکې
نقصان هغه انکار کوونکو ته دی چې کوم خلک د نبوت نه انکار کوي. فرمایي لیکن الله لیکن الله تعالی یشهدو گواہی کوي بما په هغه څه باندې انزل الیک چې الله رب العزت ته نازل کړی دی. لیکن الله یشهدو یعنی یبین نبوتک، الله گواہی څنګه کوي؟ الله رب العزت بیانوي ستاسو نبوت اے نبی علیہ السلام پس ذریعه سره بما انزل الیک، په هغه څه سره چې الله رب العزت ته نازل کړی دی اے نبی علیہ السلام من القرآن المعجز، چې هغه معجز کلام دی دا الله رب العزت ته نازل کړی دی اے نبی علیہ السلام. نو دا د الله رب العزت د طرف نه ستا د نبوت اعلان دی او د نبوت گواهی ده. انزله بعلمه، الله رب العزت نازل کړی دی دا د خپل علم مطابق. انزله بعلمه معنی دا تفسیر روح المانی کړی ده چې انزله بعلمه یعنی بعلمه الخاص، الله رب العزت دا نازل کړی دی په نبی علیہ السلام باندې دا غ خپل خاص علم په ذریعه سره. الذي لا يعلمه غیره، هغه علم چې د الله رب العزت نه علاوه هغه بل چاته نه دی معلوم. انزله بعلمه یعنی انزله متلبسا بعلمه، الله رب العزت دا قرآن پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی چې دا متلبس دی او لازم دی د الله د علم سره. تفسیر قرطبی معنا کړی دی انزله بعلمه چې یعنی الله رب العزت دا قرآن پتا نازل کړی دی اے نبی علیہ السلام، خود دې دا نزول په داسې حال کې کړی دی چې الله رب العزت ته دا علم مو چې اے نبی علیہ السلام انک اهل لانزاله، اے نبی علیہ السلام ته اهل د دې خبرې چې دا قرآن الله رب العزت پتا باندې نازل کړی دی. انزله بعلمه اے وهو يعلم انک اهل لانزاله علیک، الله په قرآن پتا باندې اے نبی علیہ السلام نازل کو، خو الله ته د دې خبرې علم و چې د دې قرآن د نزول اهل چې دی نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نبی علیہ السلام د دې اهل نو الله رب العزت دا قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نازل کړی دی. او دغه شان بل معنی دار چې الله رب العزت گواهی کوي په دې خبره باندې چې تا ته قرآن نازل کړی دی. انزل بعلمه انزله بما علم من مصالح العباد مشتملا، الله رب العزت دا قرآن نازل کړی دی سره د هغې علم نه چې الله رب العزت کم علم و چې په دې قرآن د دې په دې نزول کې کم مصلحتونه دي د بندگانو دپاره، د هغې علم سره الله رب العزت دا قرآن اے نبی علیہ السلام تا ته نازل کړی دی. او دغه شان انزله بعلمه معنا دا ده چې الله رب العزت دا نازل کړی دی بعلمه یعنی وهو عالم به رقیب علیه حافظ له من الشیاطین. الله تعالی دا قرآن تا ته نبی علیہ السلام په داسې طریقې سره نازل کړی دی چې الله په دې باندې نگهبان دی، الله را دې حفاظت کوونکی هم دی د هغې شیاطینو نه، الله تعالی دا محفوظ کړی دی. والملائکة یشهدون، او پرشتے هم گواہی کوي اے نبی علیہ السلام. والملائکة یشهدون لک ایضا، څنګه چې د الله را طرف نه گواهی ده نو دغه رنګې پرشتې هم ستا د نبوت دپاره نبی علیہ السلام گواهی کوي. وکفا بالله شهیدا، اے کفا الله شهیدا، کافی دی الله تعالی بطور گواه، یعنی وکفا بالله شهیدا علی ذالک، ستا په دې نبوت باندې بس الله رب العزت گواه دا کافی دی. وان لم یشهد غیره، یعنی اگر که دا دین علاوه بل څوک هم گواهی ونه کی نو بیا هم د نبی علیہ السلام د نبوت او رسالت دپاره دا لویه گواهی ده چې الله رب العزت گواهی کوي، د الله مقرب مخلوق یعنی پرشتې د دې خبرې گواهی کوي. نو د نبی علیہ السلام دپاره پکې تسلی شوه چې ستا دپاره دغه گواهی کافي ده ستا د نبوت دپاره.
لیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یشهدو گواہی کوي بما د هغې څه انزل الیک چې الله تا ته نازل کړی دی چې هغه قرآن دی انزله الله نازل کړی دی دا بعلمه د خپل علم مطابق په خپل علم سره والملائکتو فرشتیم یشهدون ستا دپاره گواهي کوي ای نبی علیه السلام وکفا بالله شهیدا کافی دی اللہ تعالی بطور گواہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار